درې کارونه کوه دا ټول خلق به دې خپوله راشي خپوله ټول خلق به دې تابع شي خو دا درې کاره شروع کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی سل من قطعک ته رشته پاله د هغه چا سره چې هغه در سره رشته کټ کوي هغه به رشته کټ کوي او ته ورسره رشته پاله دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ته داسې کوه هغه به یې کټ کوي سل من قطعک تو ورسره رشته برقراره وا چې کله هغه رشته کټ کوي هغه به غږ نه کوي او ته غږ کوه هغه به تعلق نه ساتي او ته تعلق ساته اب سلام نه ورچي او ته سلام ورچي واعفو عن نو په ظاهره خو مونږ وایو چې زه دې سړي ته کمزوری کېږم ځکه زه غږ کوم هغه نه کوي خو په حقیقت کې دی تا ته کمزوری کېږي تا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کس داسې ووي زه داسې کوم او هغه ما سره داسې کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی که دا داسې دا ته چې وایي نو دا ته په هغه ته خورې چانګي خور یعنې دی به ذلیله کېږي او تاله به راځي په ظاهره خو مونږ وایو زه عاجز ذلیله شوم او دی اوچت شو خو دی به ذلیله کېږي واعفو عمن ظلمک او عفو کوه هغه چاته چې څوک تر باندې ظلم کې معاف کړه نو ته به وایي چې زه معاف کم نو هغه خو ښه زړور شو ښه عزت اوچت شو زه ډېر کمزوری ښکاره شوم نه په دې به الله ستا عزت سیوا کوي او هغه به دې خپو کې راګزاري واحسن الی من اساء الیک او احسان کوه نیکی کوه د هغه چا سره چې څوک تر سره بد کوي چې بل سړی بد کوي نو ته ښه کوه ته به یې ووینې انشاءالله دا بد واله به تا سره بیا ښه کوي دا ناپوه دی نو دی به بد کوي او ته ورسره ښه کوه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا کول الله یې ډېر لوی لوی سرداران لوی لوی خلق رب العالمین خپوله راوستو او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان